بسم الله الرحمن الرحيم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصیص الدرس الثالث عشر دیارلسم درس یہ دیارلسم درس ٹھیک شو جی. دیارلسم درس شروع شو او سبق نمبر 60 ته او د دیارلسم درس اخیره کې چې کم سبقونه دي موږ کوشش کوو چې اول موږ هغه قاعدې لیکو او بیا د هغې نه پس د الفاظو معنی لیکو او بیا سبق د سر نه شروع کوو چې کم درس ثالث دی ثالث عشر دی نو دا به انشاءالله موږ د سر نه بیا شروع کوو. خو دا پکې اخره کې قاعدې ضروري قاعدې دا قاعدې د الدرس الثالث عشره د دیارلسم درس د شروع نه چې کم سبقونه دي په هغې کې عمده قاعدې استعمال دي. نو چې اول دې په دې قاعدو باندې ځان نه پوهې کړی بیا هلته ته په هغه سبق باندې به نه پوهېږې ډېره به درته مشکله وي. نو ضروري قاعدو کې اوله قاعده یې راته لیکلې وی په عربی کې دوو ته تثنیه یا مثنا وایي. په عربی کې دوو ته تثنیه یا مثنا وایي. یو ته واحد وایي دوو ته تثنیه یا مثنا دوو ته تثنیه یا مثنا وایي. او د تثنیه یا د مثنا په اخره کې د آنی یا د عین آواز راځي. آنی آواز چې وي دا هم تثنیه وي او عین آواز چې وي دا هم تثنیه وي. په اخره کې د لفظ په اخره کې د آنی یا عین آواز وي. لکه کتابانی بانی وګورئ دا کتابانی آنی آواز پکې اخره کې دا راغی آنی ٹھیک شوه. او یا کتابینی نو کتابانی مانم د دوه کتابونه او کتابینی مانم د دوه کتابونه ٹھیک شوه. یا دغه شان قلمانی یا قلمینی دا دواړه چې دي که نه قلمینی. نو قلمینم او قلمانم دا دواړه تثنیه علامات دي. صحیح شوه جی. نو تثنیه دوه ته وایي په عربی کې تثنیه دوه ته وایي یا ورته مثنا وایي یا تثنیه. او د تثنیه علامت او پہچان دا دی چې په آخره کې به د آنی یا د عین آواز وي. لکه قلمانی آنی دی دی کې او قلمینی دی کې د عین غونته آواز دی. دغه شان کتابانی دوه کتابونه کتابینی د دې معنی هم د دوه کتابونه ٹھیک شوه. یا دغه شانتې ګورئ مسلمانی دوه مسلمانان مسلمانی او یا همدغه شانتې دی مسلمینی یو دی مسلمینا هغه جمع ده او مسلمینا هغه اینا پکې آواز راځي. دا عین دی په تثنیه کې به آنی عین راځي او په جمع کې به اونا اینا راځي اونا او اینا ٹھیک شوه. نو مسلمانی مانم د دوه مسلمانان مسلمین مانم د دوه مسلمانان. نو دا زموږ سره تثنیه وه او د تثنیې طریقه مې زده کړې وه. ما تاسو ته ویلي چې په تثنیه کې نه دی د تثنیې طریقه دا ده چې اوس موږ سره قلم هم دی که نه قلم ٹھیک شوه. قلم نو د دې قلم په آخري حرف به زبر واچې او آنې به ورسره ملاو کې آنې الف او نون زیر نه. دغه شان موږ سره دی کتاب نو د دې کتاب پر آخري حرف به با واچې او آنې به پې ولګې آنې نو کتابانې. مسلم دی مسلم معنا دی یو مسلمان ٹھیک شو. مسلم اوس د دې مسلم پر آخري میم باندې به زبر ولګې او الف او نون زیرنې به ورسره ولګې آنې. مسلمانې معنا ده دوه مسلمانان. نو دا موږ سره تثنیه وه. اوس راځو جمله. ګوره واحد ته په عربۍ کې یو ته واحد وایي چې یو وي واحد ورته وایي چې دوه شي تثنیه ورته وایي چې د دوو نه زیات شي درې شي یا ډېر شي درې یا ډېر نو هغې ته جمع وایي. دویمه قاعده واورئ دریو یا د دریو نه زیاتو ته جمع وایي جمع وایي. په عربۍ کې دریو یا د دریو نه زیاتو ته جمع وایي. او جمع بیا دوه قسمه ده د یو ته جمع سالم وایي یو ته دوه قسمه ده او یو ته جمع سالم وایي او بلې جمع ته جمع مکسر وایي. نو دا موږ تفصیلي په علم النحو کې ویلي دي جمع سالم څه ته وایي څنګه جوړیږي او جمع مکسر څه ته وایي څنګه جوړیږي. اوس د جمع سالم مثال واوره لکه مسلمون معنا ډېر مسلمانان ٹھیک شوه.
یا مسلمینا، یا دا جمع به یا مسلمونا آواز وي یا به مسلمینا، نو دا جمع سالم ده. مسلمونا مسلمینا دا جمع سالم ده. د مسلمونا مانم د ډیر مسلمانان او د مسلمینا مانم د ډیر مسلمانان. او اوس دا او بل دی د مؤنث دپاره دا مذکر جمع سالم، جمع مذکر سالم ده. مسلمونا یا مسلمینا دا جمع مذکر سالم ده. مسلماتون یا مسلماتین دا جمع مؤنث سالم ده. دا دواړه مؤنث سالم دي. ښه جي. نو مسلمونا ډیر سړي مسلمانان، یا مسلمینا ډیر سړي مسلمانان، او مسلماتون ډیرې ښځې مسلمانانې، یا مسلماتن ډیرې ښځې مسلمانانې. نو دا دوه قسمونه چې دا د جمع سالم دي. او اوس د جمع مکسر مثال لکه رجال، رجل یو ته وایي، رجلان دوو ته وایي، او چې د دوو نه زیات شي درې یا زیات وي، که درې وي نو به ورته رجال وایي، او که دریو نه زیات وي، پنځه وي، 500 وي، 50,000 وي، 5 لکه وي، هر څومره دي هغې ته رجال وایي. یو ته رجل، دوو ته رجلان، او د دوو نه زیاتو ته رجال. دقه شان یو ته کتاب، دوو ته کتابان، او چې د دوو نه زیاتېږي که نه درې یا ډېرېږي نو هغې ته کتب وایي، کتبون. ٹھیک شو. نو دا جمع مکسر شو. ٹھیک شو. اوس دلته کې موږ سره وخت ډېر کم وي، زه کوشش کوم چې ورکوټې درسونه تیاروم. ګینې دلته به اوس موږ جمع سالم او جمع مکسر دا به هم ډېر تفصیلي سره ویلي وه، خو مختصر درته زه دا لیکم. ګورئ ورته جمع چې ده که نه، جمع دا دې دوه قسمونه دي. دوه، یو ته جمع سالم وایي، یو ته جمع مکسر وایي. مکسر. نو دا جمع چې ده دا د واحد صیغې نه جوړېږي، د واحد نه. اوس کتاب دی کتاب، لکه زه مسلم دی مسلم، مسلمون دا واحد دی. د ده نه چې تسنیه جوړی تسنیه، نو د دې مسلمون په دې آخري حرف باندې دا مسلمون دی، په دې آخري میم به زبر ولګي، آنې به ورسره ولګي. ټیک شوه. او همدقه مسلم وګوره دا جمع واحدم مسلم دی، تسنیم مسلم نه جوړ شو، او جمع د مسلم نه جوړیږي، نو دې ته جمع مکسر وایي. چې واحد څنګه دی او هماغه شانتې الفاظ دا حروف پکې کم شوي نه دي، میم سین لام میم. همدقه میم سین لام میم په تسنیه کې دی، میم سین لام میم په جمع کې دی. همدې سره به صرف واو ساکن او نون زبرنا به ورسره ولګي، مسلمونه. نو د واحد صیغې نه چې کله جمع جوړی او د واحد صیغې هغه کم 1 2 3 4 حروف دي، د هغې هغه ترتیب مات نشي که نه، نو دغه ته جمع سالم وایي. او کله چې د واحد صیغې نه جمع جوړی او د واحد د صیغې هغه ترتیب د حروف هغه ترتیب یو بل پسې چې کم ټکي وي د هغې ترتیب ګډوډ شي، یا پکې یو حرف کم شي یا پکې زیات شي یا ګډوډ شي، نو هغې ته جمع مکسر وایي. چې کله د حروفو ترتیب یو شانتی وي، په واحد کې کم ترتیب وي هماغه په تسنیه او جمع کې وي، نو دغه ته جمع سالم وایي. او چې کله د واحد صیغې کم حروف دي هغه تسنیه او جمع کې یعنی جمع کې د هغې حروف تقسیم ترتیب بدل شي، نو دغه ته جمع مکسر وایي، دغه ته جمع مکسر وایي. نو جمع مکسر مثال مو لیکو. د رجل یو ته وایي، ګورئ ورته رجل، رجلن، رجلن، او دوو ته رجلانی وی، رجلانی، او ډیرو ته رجالن. نو دا رجالن وګورئ، رجالن دا جمع مکسر ده. دقه شان کتبون چې دی، کتاب یو ته وی کتابون، ٹھیک شوه. دوو ته کتابانی وی، کتابانی، او ډیرو ته کتب وی، نو دا جمع مکسر ده، کتبون. بیا د دې ډیر قسمونه دي، نو هغه موږ باس مکمل باس هم په علم النحو کې کړی دی. او دا مسلم جمع سالم چې ده، نو ګورئ دا مسلمونه، مسلمونه دا جمع ده. او د ده دا واحد چې دی که نه مسلمون دی. ګورئ مسلمون یو مسلمان ته وایي، مسلمانی دوو مسلمانانو ته وایي، او مسلمونه، مسلمونه دا ډیرو مسلمانانو ته وایي. نو دا موږ سره جمع سالم ده، مسلمونه جمع سالم ده. او دا رجالون هم جمع مکسر ده، او کتبون هم جمع مکسر ده. نو دا موږ سره دویمه قاعده وه. اوس دریمه قاعده باندې ځان پوهه کوي، دا ډیره لازمي ده او په دې باندې اکثر ملګري نه پوهېږي، اکثر طالبان په دې باندې نه پوهېږي.
او درېیمه قاعده دا ده وایي که چېرته جمع چې ده که نه دا جمع دا د څیزونو وي لکه قلم یو څیز دی بورډ یو څیز دی کتاب یو څیز دی کمره یو څیز دی سیکل یو څیز دی نو دغې ته دا څیزونه دي که دا جمع د دې څیزونو وي نو قریب د قریب یعنی نږدې دپاره به اسم اشاره هذا راولي لکه ګورئ زه وایم هذا قلم اوس ګورئ زه وایم هذان قلمان دا دوه قلمان دي هذا قلم دا قلم دی هذان قلمان دا دوه قلمونه دي اوس په دا درې شي نو د درې لپاره هؤلاء په کار دی که نه خو دا څیزونه دي نو د دې لپاره به دریو دپاره د جمع دپاره به هؤلاء نه راولي هؤلاء معنا ده دا ټول هؤلاء معنا ده دا ټول د هذا معنا ده دا یو د هذان معنا ده دا دوه او هؤلاء معنا ده دا ټول نو د دوو نه چې زیاتېږي درې وي یا زیاتېږي نو هغې دپاره به هؤلاء استعمالوي خو چې کله څیزونه وي نو د هغې دپاره به هؤلاء نه استعمالوي دا به اوس نه وی چې هؤلاء اقلام به نه وی ته به بیا وی د دې جمع دپاره به هم واحد صیغه راوړې د هذا به ورله راولي نو هذا اقلام هذا قلم هذان قلمان بیا به هذا اقلام نو دلته وایي که چېرته جمع د څیزونو وي د څیزونو جمع وي نو د قریب یعنی نږدې دپاره اسم اشاره به هذا لګي او د بعید دپاره که دا قلمان درې دي اوس او ما سره نږدې دي نو زه به داسې نه وایم چې هؤلاء اقلام زه به وایم هذا اقلام دا قلمونه دي خو که دا معنی لرې وي لرې نو بیا او د بعید یعنی لرې بعید لرې ته وایي قریب نږدې ته وایي نږدې او د بعید دپاره څیزونه دي جمع دي د بعید دپاره اسم اشاره تلک به راوړې تلک استعمالیږي که دا څیزونه مذکر وي که مؤنث وي هغې دپاره به بیا خو چې لرې وي نو هغې دپاره به تلک وی تلک اقلام تلک خو د مؤنث دپاره راځي که نه د لرې چې وي خو چې کله څیزونه جمع وي که مذکر وي که مؤنث وي خو درنه لرې وي نو هغې دپاره به تلک اقلام که نږدې وي هذا اقلام او که لرې وي تلک اقلام دا یو قاعده لازمي ده جي نو دلته کې وایي هذه کتب دا کتابونه دي او د لرې دپاره راځي او تلک کراسات درې کاپیانې دي نو او لرې دي نو هغې دپاره به تلک کراسات ټیک شوه ښه اوس وایي دا خو د څیزونو خبره وه اوس د انسانانو بحث درته کوي او وایي که چېرته د انسانانو جمع وي انسانان درې یا ډېر وي انسانان درې وي یا پنځه وي یا لس وي نو نږدې دپاره به هؤلاء راځي لکه دا اوس درې انسانان دي ټیک شوه دا درې انسانان دي نو او ما سره نږدې دي خو انسانان دي څیزونه نه دي ټیک شوه یو زید دی یو بکر دی یو محمود دی نو زه به وایم هؤلاء معنا ده دا ټول یہ سب هؤلاء یہ سب ٹھیک شوا نو هؤلاء اقلام هؤلاء مسلمون هؤلاء دا ټول مسلمانان دي هؤلاء مسلمون او د لری د پاره با اولئک راضی دا مسلمانان مان دریوانه دا زید بکر محمود مان دریوانه لری دي نو زبم اولئک مسلمون اغه ټول مسلمانان دي کنيزي وي نو هؤلاء مسلمون او کلری وي اولئک مسلمون دا ورله استعماليږي لکه ګوري هؤلاء رجال دا ټول سړي دي هؤلاء رجال دا ټول سړي دي او لری دی رانا ناغه د پربای اولئک نساء ها غټول خزي دي اولئک معنا دا و سب ٹھیک شو ها غټول او نږدې د پربای دا ټول او اولئک معنا دا ها غټول ٹھیک شو جی نو دا ډیره لازمی او ضروری قاعده وا ځکه دا مخکې نه باس په دې باندې وکړو او دې کې هم لږ باس ډېر وکړو جمع سالم جمع مکسر
دغه شان پکې د جمع څیزونو دپاره به نږدې چې ډېر د درې وي یا زیات وي هغې دپاره به هذا راځي او که بیا مؤنث وي د هغې دپاره به تلک راځي او لرې وي لرې وي او مؤنث وي نو هغې دپاره به تلک راځي. ښه جي او د انسانانو لپاره که نږدې وي نو او ډېر وي درې یا ډېر وي نو هغې دپاره به هؤلاء راځي او که درې یا زیات وي او لرې وي نو هغې دپاره به اولئک راځي. اولئک معنا ده هغه ټول او هؤلاء معنا ده دا ټول. ګوره دا ټول هؤلاء مسلمون دا ټول مسلمانان دي یا هؤلاء رجال دا ټول سړي دي او که لرې وي نو هغې دپاره به اولئک رجال اولئک رجال. نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المنام والله اعلم بحقيقة الكلام.